کله چې په یو کپړه باندې نجاست متیاز احساس کی دا په ولګي او بیا غ کپړه وچ شي نو د دغه کپړې د پاکوالي د پاره بیا څه طریقه ده نو فتح القدیر کې علامه ابن حمام رحم الله په باب الانجاز کې د یو قاعده د لاندې د دغه مسلې وضاحت کړی دی چې کله په یو کپړه باندې متیاز ولګي او هغه بیا وچ شوی معلومات نه چې دا پلیتی په کوم ځای کې ده نو د دې په پاکوالي کې دوه قول دي اولنې قول پکې دا دی چې دغه انسان دی د خپل یقین مطابق یو ځای خاص کې هغه دی وینځي نو بیا اگر کدا پلیت ځای دغه نه په کپړه چې دینو په بل ځای کې پلیتی نجاست هغه متیازي په بل ځای کې او چې د خپل یقین سره پکې یو ځای وینځو نو دا کپړه بالکل پاکه شو په دې باندې د تموس بالکل جایز دی مونږ پکې او دویم قول دا دی که چرته کې یو انسان داسي چې هغه سره نور کپړې وموي او یا داسي چې دا کپړه د ټوله کپړه چې دینو د انزل شي او د ته پدې کې سعوزر نه س تکلیف ورته نه دا ټوله کپړه انزل شي نو دویم قول د احتیاط په بنا باندې چې د ټوله کپړه وینځي او په بعضي مواضعو کې انسان په سفر کې یا داسې ځایونه چې حالت کې ټوله کپړه نشي انزلې او د مانځوخ یو د کپړه بل مازه شوی د امتیازو په اساس کو باندې او بیا معلومات نه چې یاره زما په دې کپړه کې کم ځای پلیت شوی دی نو داغي طریقه دا ده چې دې په دغه خپل یقین باندې پکې یو ځای وینځي نو د موږ په دغه کپړه کې جایز دی بیا اگر چې هغه کپړه باقی د چې کم ځای انځلې هغه ځای نه پلیت بل ځای پلیتی خو دا قاعده دار چې ال یقین لا یزول بالشک چې یقین چې دی نو دا په شک باندې نه ځای لکېږي نو د چې کله یو ځای وینځه نو دا نجاست باقی چې کم ځای نو دی دا په شک کې پاتې شو لہذا دا د دې پاکوالي ته ضرر نه رسي او د موږ په دې باندې بالکل جایز دی